ابراهیم علیہ السلام په عراق کې یو خار بابل هغې کې پیدا شوی نن سبا چې ورته کوم عراق وایي دا ایران او عراق تقریبا یو حکومت د دې علاقې چې کوم بادشاه و د هغه نمرود نوم او د قوم او د بادشاه به ټولو د بتانو عبادت کو بت پرست قوم بلکې د دې سرکاري او حکومتي مذهب هم بت پرستی وه لکه زمونږ سرکاري مذهب دا اسلام دی اگر چې زمونږ دا خو په خولې یادوي خو بیا سرکاري مذهب زمونږ اسلام دی دغه رنګې د نمرود او د هغه د بادشاه د خلکو سرکاري او حکومتي چې کم نظام او کم د هغې خپل یو دینو نو هغه بت پرستی وه بلکې نمرود د خدای دعوه کړې وه هغه به وی زه خدایم لکه څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړې وه دارنګې نمرود هم کړې وه خلکو به ورته سجدې لګولې او عبادت به یې وله کو او دې نمرود واړه واړه بوتان په خپل شکل جوړ کړي هغې قومونو له ورکړي هر یو قوم د هغې نه ډیزاین به جوړه او خپل کور کې به یې ساته او هغې ته به یې سجدې لګولې ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وی مونږ د ډېر مخکې نه دې لا ماشوم او راکوټ و چې دې له مونږ په اړه کې هدایت اچولو حق او باطل یې پېژنده هدایت دې ته مونږ وایو هدایت 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 څه ته وایي هدایت دې ته وایي چې په انسان کې یو صفت پیدا شي او د هغې په سبب دې حق او باطل پېژني نو دله مونږ د ماشوموالي نه دا سوچ او فکر ورکړی حق هم پېژنده او باطل هم پېژنده او الله فرمایي که څوک یو سوال دلته وکړي چې دا ولې ابراهیم علیه السلام له خدای دا شی ورکو ای وکنا به عالمین الله وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی دله دا شی ورکول پکار دی دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندې م دی پوه شو په خبر بالغ لا نه دی نو مور سره ناستو د مور نه ړومبې تپوس وکړه وی من ربک مور ستا خدای څوک دی رب دی څوک دی مور ورته وی وی ربي ابوک وی زما رب ستا پلار دی ځکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راکوي ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره کنه وی من رب ابي وی زما د پلار رب څوک دی مور ورته وی وی ستا د پلار رب نمرود دی وی خمور د نمرود رب څوک دی مور ته څپې راوویسته وی چپ هو ربنا الاعلی دی خو زمونږ لوی خدای دی د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دی غلطه ده وی ربنا الله لا اله الا هو وی رب زمونږ الله دی هغه خدای چې د عبادت نه لایق هغه سره بل څوک شریک نشته هو ربنا ورب كل شیء وی دې زمونږ هم پروردګار دی او د هر څیز هم پروردګار دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه بل ځای دعوت چلوه خلکو ته به یې وی چې ګورې رب زمونږ الله دی زمونږ پالون کې زمونږ پروردګار زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ جوړون کې زمونږ وجون کې مونږ له هدایت راکون کې دا الله پاک دی دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته پلار یې د بادشاه خاص سړی و قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی اذ قال ابراهیم لابیه آزرا او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي علما لیکي چې خپل نوم یې تاریخ و تی الف ری خې او آزار لقب لکه یو سړي خپل نوم یې لقب یې وي دا د بادشاه خاص سړی و د هغه د وجې نه به ده ته چا غږ نه کو ابراهیم علیه السلام خو هر چاته به یې نصیحت کو یو ځل به راووت قوم نه تپوس وکړو ستوری ښکارېده د شپې وی دا ستوری څوک دی وی دا هم ستاسو رب دی هغې به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو چا به د نور کو چا به د سپومۍ کو هغې وی او بلکل دا زمونږ رب دی
ناستو قوم ته نصیحت کو دې کې رڼا را خطا شوه د سار هغه ستوري غایب شي وی څه شو ستاسو هغه خدای وی خو پرېوته او انی لا احب الآفلین وی چې کم خدایان پروز یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امن دی پکا بیا یو بل وخت کې یو قوم سره ناستو هغه قوم چې هغې د سپومې عبادت کو سپومې راښکاره شوه هغې قوم ته وی وی تاسو څه وایئ چې دا زمونږ رب دی دا سپومې هذا ربي هغې ورته وی او دا زمونږ رب دی وګوره که نه څومره خشته ښکلې رڼا کوي دنیا ترې روښانه ده غږ یې نه کو نصیحت خبرې ترې کولې چې سپومې پرېوته او رڼا یې ختمه شوه وی انی لا احب الآفلین وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي هغه مې نه دی پکه هغه سره مې مینه نشته سار وختي او بل قوم له ورغې قوم کم قوم چې د انور عبادت کو نور راوخت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي نور راوخت هغې ته وی دا رب دی هغې وی او هذا اکبر دا خو ډېر لوی خدای دی دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده چې ماښام شو بیا وله راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت وی کم شی چې پرېوځي هغه خدای نی دې قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې پلار ته نصیحت کړې مور ته نصیحت کړې قوم به ورسره مقابلې کولې پلار یې بوتان جوړول بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول ډېر زیات ماهر و په دې کې چې بوتان به جوړ کړل نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل وی بچې دا 100 بازار کې خرڅ کا مطلب به دا و چې له ده سره لږه مینه پیدا شي نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړو هغه سولې او سټک به ورسره و په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو دی به ورته خوا کې ناست و نو چې هغه به هغه سویل له ټس ورکړه نو ده به سویل له دیکا ورکړه چې دیکا به یې ورکړه هغه خوار به پرې خواري کړې وه پوزه به یې جوړه وله ټوله پوزه ماته کړه نو بیا خو بوت بېکاره شي نو پلار به ورپسې کوتک راواغه چوکه راواغه ده به ترې منډه کړي وی زما هغه ټول بوت مې جوړو نو هغه دې راله ټول کار خراب کوی بابا کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کولی ځان له پوزه نشي بچ کولی نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کوئ خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته 100 خرڅوه چې مینه دې پیدا شي یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورک او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې وی بچې دا میلې له یو څه بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو ابراهیم علیه السلام په اوږه که چې په اوږه که او د پلار د سترګو نه یې اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپه کې وله پړی واچو او پړی دې لاس کې نیولی او دې ته مخکې اوبه تې ځان پسې راښکه او اواز به یې کو من یشتریني من لا ينفعه ويضره وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي فایده پکې نشته ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي خلکو به زر هغه بوت راواغش ای ابراهیم دا دې څه چلو که زمونږ خدای په ځمکه راکاږي قمقل خلک د دې بوت پرستو نه کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته دا بېوقوف خلک دی یو شی ته په خپلو لاسو جوړی پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام رام کې چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي دا قمقل سړی وي ابراهیم علیه السلام وی نه زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جمع دی هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي هو یطعموني ویسقین ما له ډوډۍ راکوي ما له اوبه راکوي او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښي پلار بادشاه له لاړ نمرود له بادشاه ته وي بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی هغه وایي چې خدای یو دی نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې هسې نه چې سبا پې ما راونیسې چې ستا بچي ولې دا خبرې کول زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کې کوه خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي ابراهیم علیه السلام نمرود ورته وی ته یې راوله نصیحت به ورته وکړو ټیک به شي ماشوم دی ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړو چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم ما ومنه په ما ایمان راوړه ابراهیم علیه السلام ورته وی ښه ته زما رب یې وی او
وی ستا نه مخکې رب څوک ستا د پلار رب څوک ستا د نیکه رب څوک تاله ډوډۍ څوک درکوي ته چې ناجوړه شي چاته چغې وی ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړئ تا ته چې تکلیف جي بس هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیران ورسره ناستو دې ملامته شو خوار هغه وی چېر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي وی ابراهیم علیه السلام پلار ته داسې کار وکړئ دا ماشوم کور ته بوځه او که اوس دې زه وامه یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه که ټیک شو ښه پخه که ټیک نه شو بیا به ورسره ګوره راوس کور ته لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه وړېده خلک به هم ورپسې راتلل راځه زموږ نن میله ده زموږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو یو ځل یې د خولې نه دا ټکې ختلي وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم ښه ګورو به ورسره د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي دا ولې بېلاري دي دی په ذهن یو ډېر لوی بوج وی زما طبیعت ټیک نه دی زه بیمار یم خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل بادشاه به هم ته وزیران به هم تلل مضبوطه میله به وه نو دوی به دا چل وکړه چې دوی به یو لوی عبادت خانه او مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه ډېر بوتانو پکې شاهي محل کې دننه نو هغوی به دا چل وکړه چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل میوې به یې راوړی هغه به یې ورته کېښودی او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړل وې ټول به میلې له لاړل نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و هغه ټول خوراکونه به یې راوایستل بادشاه به هم ناست و خلک به هم ناست و هغه به یې خوړل دوی چې سین میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د هغه خدایانو مخو ته یې کېښودل ابراهیم علیه السلام ته برګې راواغېست هغې خو میلې یې لاړه دلته موقع خالي وه ګرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغې چې ورغې قرآن حکیم کې الله فرمایي اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي نو لاول خو ورته ودرېده وی الا تاکلون وی دا خوراک هم مخکې پروت دی دا نه خورئ بیخمو داسې م ورته بټ بټ سترګې راوړې دي او اړو ګوتې وله نه وروړی او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پې وکړه د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او څوک په دې منځ وهه ټول یې ټکوسه ترې کړل ټوټې ټوټې یې کړل خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وی موږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه نو هغه تبرګي یې راواغېست او چې کوم پکې غټ بوت و مشر د هغه اوږې ته یې ویزان کړ او راووت دی دی خو لاړ ښه په ارام کور کېناسته او چې دی خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغې چې ویې کتل نو په ټولو غورو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو هډوکي پراته دي ډکرې ورته پرتې دي فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي خدایان راله ټول چا ټکوسه ترې کړي دي ټوټې ټوټې پراته دي بادشاه غوسه کې راغی ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو د هغه ډانچې په خپله مې د نومرو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي او خورپسې بدې ردې وایي ابراهیم یې نوم دی ممکن ده چې دا همغه کړی نمرود ویره یې والی معلومات ترې کوو ابراهیم علیه السلام یې راوست چې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي دا تا کړي دي اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې او کړي مې دي خو جګړه جوړوي کوئی نه مې دي کړی دروغو کې راځي ډېر مزیدار او خشته جواب ورکوي د هغې د چپ کولو دپاره ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون خدایم بې خو باسه ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي ما سره څه تش تور یم په برګې چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي دا چې ته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول راګیر کړي دي ووالي تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی دی او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان دی چا سره چې وسله نو کار خو هغه کوي لوبه ده کړې ده وسله تبرګي د ده په اوږه ویزان دی هغې یو بل تا وکتل چې خدایه دله څه جواب ورکړو
یو تا گوری بل تا گوری. ابراہیم علیہ السلام تی فاسألوهم ان کانوا ینطقون، تپوس تیو کہ کہنا دا خو ستاسو خدایان دی، ستاسو کارونه پورا کئی، نو معلومات تیو کہ چا والے ہے. اغی و تیو دی خو خبر نشی کولی، نو خدا تبا کنو چی زان دا بل دا غزار نشی بچ کولی، خبر نشی کولی، غزار نشی چلولی، نو تاسو لبا خیر دا کمی در کی. بس بادشاہ حکمو کے دے جیل کے باچوے دی مونگ نے پریدو. ابراہیم علیہ السلام تے ما سره خلاول مناظره مقابله کبه چې څه خوخی کو وسوي ستاسو سوچ وي دا استا خدای تاسو بل خدای شته یا او زما بل خدای وي څه کار کوي وی هغه وجل کوي الذي يحيي ويميت، څوک وجني څوک مړ کول کوي. نمرود ورته وی کدا کار ما وکنه بیا وی ته نشي کولای دا کوي زم کولای شم. لکه خدای پاک چې کوم مړ جم دی کوي نو هغه دا نه خو جم دی پرې خو د جیل نه بار نو مړ دې کم دی جم دی هغه چې سعودي نو خدای پاک واپس تا واچي. خو خیر ابراهیم علیہ السلام وسر نور باسو نه کو دی وته وی خدای ما رب یو بل کار کولی شي تا کول شي وی څه کوي وی دا ما رب چې دی د مشرق نه نور راخیږي او په مغرب یې غورځي ځکه نه کته خدای نو تیر دې طرف نه راخیږي په دې بل طرف یې غورځي. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی بس دقا دے چپ شو دا کافر غلی شو. ذکر دا جواب کو سره ونا دا کوئی ویلی نشو چودرے کا دا انور زر آخے جوما ادے بل طرف نے راخے جوما بس غلی پاتے شو. بادشاہ پوئی شو کہ دا ابراہیم علیہ السلام اس دل از سزا ورنکمو دے پریدم خدا ټول خلق کی دیشی زما دا خدای نه سب انکارو دا نور خلقو عقیدی راتا بلشان نشی. نو اعلان وکړ وی دی بس ودو جیل کې واچوي او داسې سزا بدل ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هیڅ چاته نی ملو شوی. د خار نه بارې اور بل کو او اعلان وکړ بادشاہ مخیارو وی دا زه د دې ابراهیم نه دا خپل خدایانو انتقام اخلم. نو چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی په دې خدایانو هغې دې لاړ شي او ګېډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام پې وسوځو. خلق بتلل او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلو ګېډي ګېډي خشاکونه به یې راوړل. یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع که چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ او یو ورځ یې مقرر کړه په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته اور یې ورته ورکړ. هغې چې کومې غرغنډې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځو ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو. ابراهیم علیه السلام خو داسې په خپله نه ورته دی به ورغورځو څنګه به پکې دی ورغورځو ځکه ډېر لوی اور دی او د هغې غرغنډې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچت اوچتو پورې تلې. شیطان د انسان په شکل وله راغی هغه ورته چل وښو یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوی او هغه ټال له جوټه ورکړي نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړی پرې کوي نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور دې منځ ته ورغورځوي. ټال یې وله جوړ کړه د لویو لرګو. ابراهیم علیه السلام یې پې کېنه او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی. دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړي. ماشوم بچی دی که د 14 کالو په عمر کې خو بادشاه اور ته غورځوي نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړي او دعوت به شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله. ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وی مونږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړی چې دې په ټال کېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېږي هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي. ابلیس وله راغی هم حقه په هغه شکل لکه تا خو موږ سره ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی دی چې ونښود. ابلیس خو پوهېده هغه یې داسې کار وکړی چې سرتورې ښځې راولی چې سرونه ښکاری او هغې دلته ودروي چې هغې ګډا شروع کړي نو دې به په خپله دا ټال به بیا چې دیکه ورکی روان به شي. ښځې یې راوستی چې جینکۍ یې راوستی او د هغې سرونه یې سرتور کړل نو چې ټال لی ګوتې یو ټال روان شو. دا ولې رونو دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سر سرتور هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي.
د رحم فرشتې قطعا هلته نه راځي. د خدای فرشتې لاړې شي کوم ځای چې تصویري، کوم ځای کې چې ګډا کېږي، کوم ځای کې چې د ښځې سر توري، هلته د رحم فرشتې ګورې بلکل د ښځې دپاره سر تور کول دا ډېره لویه ګناه ده. د ګناه نه ګورې ځان ساتئ، زنانه هم خپلې پوه کړئ چې سر هر وخت د زنانو پټي بلکل، چې سر توري باز زنانه چې کور کې نارینه وي نو سر لا بیا هم پټی، او چې نارینه نی نو بیا سر توري. زره یو سړي خو حاصب نشته، نو ټیک ته خپل عقل خو دې خوچلو چې سړی نشته سر به مې سر توري، سړی خو نشته لیکن د رحمت فرشتې خو تښتي کنه. نو که کور کې سړي وي او که نه، یو خو د ضرورت په وخت کې سر ښکاره کولی، هغه د ضرورت بعضې وخت کې لکه زنانه مثلا غسل کوي یا بل څه وجه جامې دغه بدلی را بدلی، جدا خبره ده چې الله په مخ د ځمکه د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه صرف یو ابراهیم دی چې ستا نوم په سچ اخلي، ستا د توحید او د یووالي قایل دی، نو ټوله دنیا کافران او مشرکان. نو خدای که دا یو ابراهیم دا ماشوم دیم اور ته وغورځېږي تر قیامته پورې بیا ستا د نوم غشتو والا ګورې خدای څوک پاتې نه شي. فرشتې هلته خدای ته په چغو شو، الله وی ما ته څه وایه؟ وی خدای امداد یې وکړه. وی تاسو یې کولی شئ؟ وی او خدایه وی د تاسو ته اجازت تاسو امداد وکړئ، خو یاره الوته ووایه که ستاسو نه امداد غوښتنو بیا وله وکړئ چې دې پټال کې نه اوچتۍ فرشتې راورسېد. وی ابراهیم مونږ د خدای فرشتیو تاله راغلي، دا د باران فرشته ده، اوس حکم وکړه چې باران به دونه راولي چې ستا د پرېوتو نه مخکې به دا اور ټول ختم کړي. دا د باد او د سیلې او د زول فرشته ده، حکم وکړه اوس به زول راولي، دا ټول اور به د نمرود او د قوم په دې کورونو کې دله خور کو، ټول وطن به وسوځو. دا د غرونو فرشته ده، حکم وکړه چې غرونه راوالي په دې خلکو په دې اور د پاسه کېږي. ته چې کومه طریقه ده مونږ نه امداد غواړې مونږ سته امداد کولی شو، د خدای نه هم تپوس کړی دی. ابراهیم علیه السلام له خدای ډېره مضبوطه پوهه او عقیده او سوچ ورکړی او ورته څه وایي؟ وی زما رب الله دی او خدای زما نه خبردار دی او ما ویني، که خدای پاک مې امداد کوي په خپله اودي کی، او که خدای به امداد نه کوي په سوځولو مې خوشحالي او مې دې سوځوي. یو دریاب راغی او کلی غرق او بلکل دومره اوبه زیاتې شوې چې په کلي راختې او یو لوی بند و، که هغه بند یې بس شلولی وی نو ټول کلی غرقېده. باجي بستامي رحمت الله علیه خلک رالو وی صاحب دا کلی غرقېږي، وی لکه سم شی وی بس څوک اوس کلی غرقي که بند یو ټول کلی غرقېږي. باجي بستامي رحمت الله علیه ورته وی خدای ته چغې ووهه، وی مونږ خدای ته ډېرې چغې ووالې کار نه کړي ته راپاس سم په دې کلي کې. وی ښه ماله سسکوره راوانه، سسکوره یې وله راوړه چې ورغې بند ته یې سسکوره ونیوله، بند کنول یې شروع کړل. قوم ورته وي د خدای بنده ته مونږ دې له راوستې، مونږ راوستې چې ته به خدای ته سوال وکړې دا دریاب به ختم کړي، دا سیلاب به ختم شي. نو ته خو هغه شته بند راله نړی که دا دې نړه خو سیلاب یا ګنټه پس راته نیمه ګنټه پس به راشي، غرقې هم ښه پوره. وایي ګوره ما خو درته وایي چې ما مه په عذاب چې سسکوره ورته روان شو چې سم خوښه یې کوي. وایي نه د خدای دپاره سوال وي ما خپل کار ته پرېږدی صحیح، نو خدای زه ستا د خوښې په لار کې رکاوټ نه جوړېږم، زه یم غرق کوم. که ته دا کلی غرقې ته یې ګنټه پس غرقې ورېږه خدای پاکه زه دا بند درته وامه چې زر غرق شي، ستا رضا مې خدای رضا نه. نو چې دقه ټکې وي او بند یې دوه درې سسکورې راوغورځولې، نو خدای پاک سره د مسلمان هغه یقین ګوري، هغه اوبه خدای په بل طرف واړولې کلي ته بچ شو. دقه رنګ ابراهیم علیه السلام وایي فرشتو ته وایي که د خدای دا رضی چې ما دې وسوځي نو زه په خپلو سوځېدلو سر کې خوشحاله، او که د خدای دا رضا نه او د خدای نی خوښه ما به خدای پاک بچ کړي. فرشتې ته دا چې لاړې به ستا لوچت شو نیغ ابراهیم علیه السلام د اور منځ کې پرېوت او جامې یې ته ایستلې وې چې کله یې ورغورځو. ابراهیم علیه السلام به دا ټکې وې په یو څیز یې جړل، په جړا شو چې کوم وخت کې غورځو. فرشتې ورته وي مونږ نه امداد نه غواړی او جاړئ، وی په دې نه جاړم چې زه به اور ته وغورځېږم، د خدای د دین دپاره او د خدای د یووالي دپاره که زه اور ته غورځېږم او دې غورځېږم، جاړم په دې چې زما بېعزتي دې ظالمانو وکړه او جامې رانه لرې کړې، په دې خپله بېعزتۍ خفه یم. چې کله دې اور ته ورغورځو، قرآن حکیم کې الله وایي خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، اے اوره
په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه برد، لیکن دومره یخم نه چې لکه د واورې غوندې یخ شي، بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر و سلاما سلام معتدل ته وایي، یخ او سلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخم نه او ډېر ګرم هم دې پکې ور پرېوته. او اوس د اور خو د اختیار خو الله سره دی، چې خدای پاک ورته وي سوځول کوه کوي به، چې خدای پاک ورته وي سوځول مه کوه نه به کوي. جهنم کې او فرشتې ګرځي، جهنم کې او مارانی لړمانان به هغوی به نه سوځي، بوټي به پکې هغوی به نه سوځي او کافران به سوځي، مسلمانان به جهنم ته کوزېږي. دې لپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګوري او رالټوي به پکې او د مټه به یې نیسي او جنت ته به یې سره بوځي. مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي، هغوی به نه سوځي. د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې. اور ته یې وغورځو. حضرت جبریل علیه السلام وله فورا یو کمیس راوړه د جنت نه، د ریخمو کمیس، او هغه ورته فورا وسپړده او ابراهیم علیه السلام ته په غاړه کړه. خدای وله د اور په منځ کې چینه پیدا کړه، د یخ اوبو د هغې نه به یې وبس کړې، او د اور په منځ کې وله خدای پاک انار یو بوټي زرغون کړه، د هغې نه به یې انار را شکول او هغه به یې خوړه. او بعضې مفسرین لیکي چې رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړه، دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کېده. اور لا بلیږي ګیر چاپېره، او دې کې ته ابراهیم علیه السلام راووت، روغ سالم راووت. دې نه پس نمرود پېښ شو چې ده ته خو زه هېڅ سزا نشم ورکولی، او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والا دی. وی داسې کار وکړه ابراهیم، موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه. وی څه جوړه وې؟ وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه، ده زما د وطن نه بار ځه، او چې ستا څوک ملګري هغه هم ځان سره بوځه، خو موږ دلته په ارام پرېږده. ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی، پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه، فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي. دوه کسان ورسره روان شو، یو حضرت لوط علیه السلام دی اروارو، ده په ایمان راوړی، او یو یې د تره لور و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها، د تره لور یې و دې باندې نکاح هم تړلی و، بیبي یې هم. دا دوه کسان ورسره شو، خو پلار ته آخر وخت کې بیا نصیحت کوي چې زه به تاله د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی، بخښنه به دله غواړم. ډېره موده پورې والا بخښنه غوښته، پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړي. بیا چې کله خدای منې که وی باز دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مسلمان سړی یا پیغمبر به کافر له بخښنه نه غواړي. او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخښنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخښنه غوښتل منه دي، د هغې نه مخکې بخښنه غوښتل. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار د آزر چې دی د باندې به خدای د جهنم حکم وکړي چې جهنم ته روان کړي. ابراهیم علیه السلام به خدای ته په چغو شي چې یا الله ما خو تا نه یو دعا غوښتې او تا قبوله کړې ده، او هغه دعا دا وه چې لا تخزني یوم یبعثون، د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کې. دا دعا دې ما له قبوله کړې ده. او ای خزي من خزي ابي، نن زما د پلار د رسوایۍ نه لویه رسوایي زما دپاره بله کم ده. زما پلار جهنم ته غورځېږي، دا زما بېعزتي ده او که نه؟ او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم، دا ما ولې رسوا کې؟ زما پلار چې جهنم ته غورځېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بد شکله حیوان جوړ کړي. ابراهیم علیه السلام به ترې زر رستو شي، کرکه به ترې وکړي، او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورغورځوي. نو د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي. دې به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای زما دا پلار وبخي، زما دا مور وبخي، خدای جهنم نه وباسي. دا به اړه لاړو راځي نه، بعضې وخت کې ښه خوراکي د خلکو ته نفرتي، ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرتي. نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی، د دې مسلمان جنتي په زړه کې به خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي، او د سوال به هم نه کوي چې خدایه ته وبخي. کم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو، په لاره ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کړو.
ګډ چیلې ولا خدای پاک ورکړل او د هغې حفاظت یې که ورورو په لاره روان یو ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي بل ځای خیمه ښخه کړي خدای پاک ولا ګډ چیلې ګڼی کړي په لاره ځي مصر ته راغلی مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و ګنده سړی و فطرتن پلیت هغې بادشاه چې په لاره به څوک تلل او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه هغه به یې ترې واغېسته نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه او که خاوند به نو نو بس رور او یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېسته او دې تاسو په مخه ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې وایي چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده ویې ولې مخکې یو ظالم بادشاه دی او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي لور اخلي نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم د نه والي نو یې بیا نو بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دی چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده نو دا خو به د نه والي دا خو درته پرېږدي نه خو ته به د مرګ نه بچ شي دی په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې راغلل ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خوش و خو د خدای نه زه امداد غواړم کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي خو ته یو مهرباني وکړه که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته دا مه وایه چې دا ما خاوند دی ته ورته ووایه چې دا مې رور دی او ګوره دلیل هم ورته وایي وی موږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خویندې دي که دا رښتونې دي چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی خپل خاوند ته وایي دې کې هېڅ هم نشته دا ګناه الفاظ نه دي موږ ټول رونه یو دا رونه خویندې دي ټول مسلمانان نسبي نه دي خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد دی هغې ویې ډېره ښه ده دی بادشاه له بوتله بادشاه یې تپوس وکړو ته چا سره را روان دی وایي زما یو ورور دی هغه سړی نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو بادشاه ورته نیت خراب کړ چې نیت یې ورته خراب کړ خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه هم چې د پړک کې مې څه شک را نه شي بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه وچ کړل ته څوک یې وی ګوره ته ما ته نشي رانږدې کېدلی ولې وی زما چې تا ته وایي چې مې رور دی مې رور نه دی د خدای نه یې سوال وکړو خدای جوړی کړي چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه دله کې بیا ورته ناروا نیت راغی بیا قصد وکړه بیا خدای په لاسونو وچ کړه 3 ځله دا کار وشو اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښته پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی دی وایي ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم زما ټول قوم په ته ایمان راوړي ما سره پاتې شه ابراهیم علیه السلام وینا چې ما ته د خدای له طرف نه حکم شو زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه د عراق نه راغلی او د ابراهیم علیه السلام چې د په لرو پوښتنو کې نسبي سړی معلوم شو خانداني سړی وخت نو دغې بادشاه به ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی دی په ایمان یې هم راوړی دی قوم یې ایمان راوړی دی او بیا ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه وایي دا به ستا خدمت کوي زما لور ده اخدمها هاجر او وایي چې ته کوم خوا دي دا به در سره دي ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو را روان په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د سبودي دپاره دیره شو خو اولاد یې د یوې بیبي ملا نشته چې سمودي دپاره دیره شو هغه قوم پې تنګ شو وایي ستا ګړي دي او ستا چیلې دي او زمونږ فصلونه یې برباد کړل زمونږ د وطن نه وځه ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده د هغې د وادي السبع ورته وایي د هغې د علاقې نه ووت چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبو چې کړی اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې په خلکو داسې قات راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یشولې به یې هغه اوبه به یې څکلې د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تېوت په دې خلکو باندې قات راغی په کویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه
نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته دا د خدای قهر دی مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو یعنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دې مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه وایستله او د خدای نه پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه یاره که نن هم ونه شو ته یاد وسات مونږ کو ګناه د خدای پاک دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي دیم رحم دی که د دې نه زیات یې در سره وکړه مونږ د خدای له جواب یو چرم چې زما علما چې دي دا د انبیاو د پیغمبرانو وارثان دي توبه وباسئ خدای ته ممکن د خدای باران وکړي تر څو توبه نه وکړي باران نه کړي را به شي اوبه تښتي په تمه به دي کې باران به ونه شي بهر صورت خبره مې دې پورې کوله اوبو چې شوې ابراهیم علیه خوا بیا مو خیال ورمنډه یې کړه ابراهیم علیه السلام پس مونږ نه غلطي شوه او مونږ معافي غواړو ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه ځي یو څو ګډې چیلې یې ورکړې وې ځای دا په خپلو کویانو تړی خدای پاک بوبه راولي هغه ګډې چیلې چې بوتلې په خپلو کویانو په نهرونو تړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړه سره د خپل واره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما ورته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دی لاړه او په شام کې دیره شو شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي قربانیم د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده بهر صورت رونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي ما ته معلومات نشته خو چې میاشت راوخېږي نو دا لس ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري نو زمونږ دا سړي خو هم کوي خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې زنانه ته ووایه کومې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي او د دغه چې دی د قربانۍ متعلق څه مسائل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسائل آینده جمعه کې به درته بیان کړم او بالکل اعتکاف کله چا نه فاتح شوي وي نو رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي دا رمضان کې بالکل کولی شي د پیغمبر علیه السلام جنازه وی چا کړې ده د نبی علیه السلام جنازه داسې نه شوې لکه زمونږ په شان دی ځای کمو 2 درې کسان به ورتلل او د نبی علیه السلام جنازه به یې کوله چې 2 درې څلور په هغه ځای کې زیدي شو ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کوم دی وفات شو ملته به پروت وي د هغه ځای نه به یې اخوا کوی نه بهر صورت دعا وکړئ ټول نه مخکې خدا دعا وکړئ اول د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای مونږ د اقرار کوو چې زمونږ واړه ګناهونه هم شته او لوی هم شته خدای زمونږ پټ هم شته او ښکاره هم شته خدای زمونږ واړه او لوی دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ اول او اخر دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ پټ او ښکاره او زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله مونږ د معافۍ درخواست کوو خدای پاک دا باران چې کم بند نو د رحمت باران په مونږ نازل کړي الله مونږ خو ډېر ګناهګار یقینا مونږ دا خلم نشو خوځولی چې تا ته د باران درخواست وکړو اونې بوټي او په دغه میږو باندې او په دې پرندو باندې او په دې حیواناتو خدای خپل باران وکړي او د هغې د برکت یې خدای په مونږ باندې وکړي الله دا قحط سالي ده نو خدای ته ختمه کړي او خدای پاک عاجلا فوری د رحمت باران وکړي الله چې څومره د ځمکې ته ضرورت دی هغه باران وکړي او خدای د رحم باران وکړي الله د جمعې مبارکه ورځ ده او مونږ درنه دا درخواست کوو هغه مسلمانان دا درخواست کوي خدای یقینا چې مونږ ډېر ګناهګار یو خو یو څیز دی خدای چې په تا باندې ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي رسول هم ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي کتاب هم ایمان دی الحمدلله
خدای د دې د برکت نه په موږ د رحم باران وکړي او خدای ښه برابر باران د رحم و کرم وکړي دا ځمکه او دا پټي او دا بوټي خدای ټول لامده کړي دعا کوي چې څوک مریضان دي خدای ته ولا شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د دې جومات په ګاونډ کې یو زنانه ده د هغې قوم ته خاندان ته څه تکلیف د دشمنۍ پېښ شوی د رسېدلی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاکې په روغه باندې بدل کړي او الله یې د هغه غم او د هغه مصیبت نه په خیر خلاص کړي او خدای ورته دغه مصیبتونو او دغه غمونه په خوشحالو باندې او په روغو باندې بدل کړي بعضې ملګرو نور هم د دعا درخواست کړی دی الله چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه دعاګانې هم تا ته معلومې دي خلک هم تا ته معلوم دي وله قبولې کړي او زمونږ د دې کلي ډېر ملګري حج له تللي دي مولانا فضل قادر مولوي صاحب شو او د هغه ملګري دي یا زمونږ دلته کې نور ملګري دي خدمت له تللي دي دغې دي د حاج فیض محمد حاجي صاحب دي او بچی دي نور هم ډېر ملګري دي څومره کسان چې تللي دي او رسېدلي دي خدای سره د قبول شوي حج واپس راوستلی کې او بعضې ملګري زموږ نور هم روان دي سبا یا بل ورځ دعا وکړئ چې خدای پاکه څومره ملګري حج له روان دي ته د قبول شوي عبادتونو سره واپس راوستلی کې او دا دعا مو وکړئ د خدای دربار تنګ نه دی ګورې ښه د خدای دربار ډېر فراخه دی چې خدای مونږ هم د پاک کور د بیت الله د تلو توفیق راکړي او زمونږ هم د بیت الله حج او عمرې خدای نصیب وګرځونه کې او که دا ناقص عبادتونه کوو نو خدای دا قبول کړي الله چې چا باندې قرباني واجبه ده هغې نه د قربانۍ کولو توفیق ورکړي او که په چا واجبه نه د غریبانان دي نو خدای ته مالدار کې هغې هم د قربانۍ کولو توفیق ورکړي خدای موږ له د هر قسم عبادت کې ته پې خوشحالېږي هغې توفیق راکړي رب العالمین چې څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله ته کامیاب کړي او زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راوستلی کړي که چا که اولاد دي نارینه اولاد نو خدای ته ولا نارینه اولاد ورکړي او که د چا اولاد دي نو خدای ته ولا اولاد ورکړي رب العالمین زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي چا د څه مشکلات غمونه تکالیف دي هغه ولا خدای په خوشحاله بدل کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله